یوم غدیر په 18 ذوالحج باندې د پیغمبر علیه السلام اخري خطبې تاریخ دی. هر چې د عثمان غنی رضی الله عنه د شهادت تاریخ دی هغه 12 ذوالحجه دی. او په سکرین باندې تاسو وګورئ، زه تاسو ته مسند احمد بن حنبل د کتاب وګورئ. د دې مسند احمد بن حنبل حدیث وګورئ چې دې حدیث کې تاسو وګورئ لیکلي دي چې عثمان غنی رضی الله عنه په 12 ذوالحجه باندې شهادت وشو. او لاندې وګورئ ورته لیکلي اسناده صحیح، یعنی دا حدیث صحیح دی. د امام احمد بن حنبل کتاب کې دا حدیث چې عثمان غنی رضی الله عنه په 12 ذوالحجه شهید شوی. خو زمونږ دغه ناصبي خلک چې اهل بیتو دفاع هم نه کوي، الټه د اهل بیتو چې کومه ورځ وي چې د اهل بیتو شان پکې بیانېږي، د اهل بیت ولایت پکې بیانېږي چې پیغمبر علیه السلام اخري خطبه کې فرمایي چې ما نه بعد ستاسو علی مولا دی، الله پاک اول مولا دی، بیا رسول الله فرمایي زه ستاسو مولا یم، او رسول الله فرمایي زه داسې مولا یم چې ستاسو په نفسونو باندې اول حق لرم. نو زه چې څنګه مولا یم ما نه بعد ستاسو علی مولا دی. او بیا وی فرمایي تاسو کې 2 څیزونه پرېږدم، قرآن او اهل بیت، او قرآن سنت د اهل بیتو نه واخلئ تاسو به ګمراه نه شئ، دین مخکې والې مه کوئ. دا بیان چې وکړو دا 18 ذوالحجه وه، او دې وخت کې عثمان غنی رضی الله عنه لا خلیفه هم نه و، بلکې ابوبکر رضی الله عنه هم خلیفه نه و. نبی کریم علیه السلام حیات او ژوندی و چې دا تاریخ هغه وخت نه شروع شوی دی 18 ذوالحجه نه. بعد کې زمونږ د سنیانو هغه سنیان چې هغه ناصبیان دي، اهل بیت سره بغض ساتي، دی د عثمان غنی رضی الله عنه د 12 ذوالحجې والا چې کوم تاریخو د شهادت دی راوړو او په 18 ذوالحجه باندې ور واچولو چې 18 ذوالحجه باندې د اهل بیتو فضایل بیانېږي او د علی ولایت بیانېږي. اهل بیتو دین واخلي، اهل بیتو پسې روان شي، قرآن او اهل بیت ټینګ کوي چې دا خبرې خلک کوي. نو دی ویل چې مونږ به د اهل بیتو په دې ورځ باندې د عثمان غنی صاحب شهادت کوو. نو د اهل بیتو دا فضیلت په پټ کو خلکو نه چې دا مه مناوئ عثمان غنی صاحب شهید شوی. نو 3 ورځو نه زیات خو غم نشته. عثمان غنی رضی الله عنه چې شهید شوی د هغې 1400 1300 1500 سال شو، نو 3 ورځو نه زیات غم نشته. تاسو څنګه غم مناوئ؟ تاسو خپله وایئ چې 3 ورځو نه زیات غم نشته. او بل پیغمبر علیه السلام وفات شوی، د پیغمبر علیه السلام د وفات ورځ هیڅوک نه مناوئ، او د عثمان غنی صاحب د وفات ورځ مناوئ هم د 12 نه راوړه 18 ته د اهل بیتو په مخالفت کې. نو دا ناصبیت دی او دا